حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنہ ته صرف یو حدیث دپاره د مدینې نه د دمشق ته ورتلل. کثیر بن قیس وایي چې زه حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنہ څخه د دمشق په جماعت کې ناست وم. یو کس د هغه په خدمت کې راغی او ویې ویل چې زه د مدینې منورې نه د یو حدیث په وجه راغلی یم. ما اورېدلی دي چې هغه تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلی دی. ابودرداء رضی الله تعالی عنہ ترې تپوس وکړو څه نور تجارت کار خو دې نه و؟ هغه وویل نه. ابودرداء ترې بیا تپوس وکړو چې څه بل غرض خو دې نه و؟ ویې ویل نه، صرف حدیث معلومولو دپاره راغلی یم. ابودرداء رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې څوک په یوه لاره د علم حاصلولو دپاره ځي، الله تعالی د هغه دپاره د جنت لاره اسانوي او فرښتې خپلې وزرې د طلب علم د رضا دپاره غوړوي او د طالب العلم دپاره د اسمان او د ځمکې اوسیدونکي استغفار کوي، تر دې پورې چې کبان چې په اوبو کې اوسي هغه هم استغفار کوي. د عالم فضیلت په عابد داسې دی لکه د سپوږمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې. او علما او انبیاو وارثان دي. انبیا علیه السلام څوک د دینار او د درهم وارث نه جوړوي بلکې د علم وارث یې جوړوي. څوک چې علم حاصلوي هغه یو لوی دولت حاصلوي. فایده کې لګي حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنہ فقها او صحابو کې دی. حکیم المت ورته ویلی شي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت په وخت کې ما تجارت کولو. ما د مسلمانېدو نه پس وغوښتل چې تجارت او عبادت دواړه جمع کړم، خو دواړه یو ځای نه شو، نو تجارت مې پرېښود. اوس زما زړه دا هم نه خوښوي چې بالکل د جماعت د دروازې پورې مې دوکان وي چې یو مونځ رانه هم نه پوت کېږي او روزانه د 40 دینارو نفع وي او زه هغه ټوله صدقه کوم. چې ترې تپوس وکړو په داسې تجارت ولې خفه شوې؟ په مونځ چې مونځ درته هم نه ځي او دومره ګټه روزانه د الله تعالی په لار کې لګوې بیا هم نه خوښوې. ویې فرمایل حساب خو به ورکول وي. ابودرداء رضی الله تعالی عنہ دا هم فرمایي چې زما مرګ سره محبت دی د خپل مولا سره د ملاقات په شوق کې، او غریبۍ سره مې محبت دی د عاجزۍ دپاره، او بیمارۍ سره مې محبت دی د ګناه د وینځلو دپاره. پورتنۍ کیسه کې یو حدیث دپاره یې دومره اوږد سفر کړی دی. د دې حضراتو په نزد حدیث حاصلولو دپاره سفر کول څه ګران نه و. د یو حدیث اورېدلو او معلومولو دپاره د لرې نه لرې سفر کول دې حضراتو ته ډېر اسان و. شعبي رحمت الله علیه یو مشهور محدث دی، د کوفې اوسیدونکی دی. یو ځل یې خپل شاګرد ته حدیث واورو او ویې فرمایل چې واخله، کور کې په ناسته مفت درته حاصل شو، کني د دې نه کم دپاره به هم د مدینې منورې سفر کولی شو، ځکه چې په ابتدا کې د حدیث خزانه مدینه منوره وه. علمي محبت ساتونکو حضراتو لوی لوی اوږد سفرونه د علم دپاره کړي دي. سعید بن مسیب رحمت الله علیه چې یو مشهور تابعي دی فرمایي چې زه د یو حدیث دپاره څو شپې او ورځې پیدل تللی یم. امام بخاري رحمت الله علیه شوال 194 هجری کې پیدا شو. 205 کې یعنی 11 کالو عمر کې یې حدیث لوستل شروع کړي وو. د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه ټول کتابونه یې په وړوکوالي کې یاد کړي وو. په خپل ښار کې چې ورته څومره حدیثونه حاصلېدی شو د هغې د حاصلولو نه پس یې سن 212 کې سفر شروع کړو. پلار یې وفات شوی و، یتیم و، مور یې سفر کې ورسره وه. دې نه پس بلخ، بغداد، مکه مکرمه، بصره، کوفه، شام، اسقلان، خمیس، دمشق،
د غوښیو ته لاړو او هر ځای چې کومه ذخیره د حدیثونو ورته حاصلېدی شوه حاصله یې کړه، او داسې حلقانۍ کې د حدیث استاد جوړ شوی و چې په مخ یې د ږیرې ویښته هم نه و راختلی. وایي چې زما د 18 کالو عمر و چې ما د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د تابعینو رحمت الله علیه فیصلې نومې کتاب جوړ کړو. حاشد رحمت الله علیه او د ده یو ملګری وایي چې امام بخاري رحمت الله علیه مونږ سره استاز ته تلو، مونږ به لیکل کول او امام بخاري به دغسې بغیر لیکلو واپس راتلو. چې څو ورځې تېرې شوې مونږ ورته وویل چې ته هسې وخت ضایع کوې. دی چوپ شو. هر کله چې مونږه څو وارې وویل نو ویې فرمایل چې تاسو خو زه تنګ کړم، واوروئ تاسو څه لیکلي دي. مونږ خپل راجمع کړي شوي حدیثونه راوویستل چې 15,000 حدیثونو نه زیات مقدار کې وو. د ټول په یاد واورول. مونږ ټول حق حیران پاتې شو.